نو دې کې ذکر کوي د هغه خلک هغه یهودو علما چې هغه غټ غټ پیران دي او رهبان دي چې هغو د دې تورات او انجیل نه به خلکو ته عبارت ولیکل او ویل چې بس همدا د الله تعالی حکم دی. نو دا کوم غټ پیران او غټ علما دي چې دیو خبره ذکر کوي چې کسه دغه یهود سره په غلطو کارونو کې مبتلا وو او دغه کوم غټان څو پیران او علما څو دوی د همدغه خبره منله پکار دی چې دوی دغه خلک د دې بدو کارونه منع کړي وي. نو دوی چې دغه بدو کارونه نه منع کولو نو الله تعالی په دوی باندې قحط نازل کړ. د مخکې آیات کې بیا د دې بیان دی ورپسې وقالت الیهود ید الله مغلوله. دې کې چې کله الله تعالی دغه کوم د یهودو علما او پیرانو دوی د خلک بدو خبرونه او همدارنګې د کوم پیغمبرو دغه تبعیداري یعنی دغه نفرمانی کول د وجې نه منع کولو چې دغه بد کارونه الله تعالی خفه کېږي نو دا مه کوو. نو دوی په همدې غلط عقایدو کې اخته وو نو په دوی باندې الله تعالی قحط نازل کړ. چې کله ورباندې قحط نازل شول نو بیا اتفاقي طور باندې دوی خپله کومه مشرکینه عقیده وه هغې مطابق د عام انس په قبر باندې دیو د وزاره وستله او دی الله لکه شرک دپاره او دیو باندې الله رب العزت د خپل قدرت کامله د وجې نه مطلب قدرت اختیاري د وجې نه په خپله باندې باران نازل کړ. داسې نه چې دیو د بوتانو یا د شرکي عقیدې د وجې نه شوی وي. خو چې کله الله رب العزت باران نازل کړ نو دغه مسخرې شروع کړي یهودو چې یاره وګوره د الله تعالی لاسونه څه دي دغه تړلي دي. مطلب دا چې الله تعالی څه دی نعوذ بالله چې دا بخیل دی او شوم دی. وګوره موږ ته باران نه راکول د موږ کوم شرکي عقیدې مطابق موږ کاره کوو موږ باندې باران وشو لحاظ الله تعالی چې دغه شوم او بخیل دی. نو الله تعالی دې له جواب کوي بیا دې سره چې بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی هغه څه دی که نه لاسونه مطلب الله تعالی چې سخي دي الله تعالی خزانو کې کمی نشته دی. خو شرط دا یې چې کله دیو د الله تعالی نه ویره اختیار کړي تقوا اختیار کړي مطلب په هر یو صورت کې هر یو ځای کې په هر یو وخت کې دیو د وي چې یاره د مو سره څوک وي او که نه وي الله رب العزت مو کسي نو لحاظه د الله تعالی کومه نافرماني د نافرماني ترک کړي نو بیا الله تعالی چې خپل رحمتونه او نعمتونه چې په دې کې بیا وسعت دی بیا فراخوالی دی ورکې شومي او بیا بخل دغه بیا نشته دی. خو دغه ټول تړلي دي په دین سره چې کله انسانانو کې دین وي د الله تعالی احکاماتو ته تابعداري وي نو الله تعالی بیا خپل نعمتونه ورکوي. بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي که نه چې زه کله یو قوم ته نعمت ورکوم نو څو پورې دغه قوم له خلکو چې دی د نعمت کې تغیر او تبدل نه وي کړی مطلب د دین نافرماني او ناشکري نه وي کړې هغه وخت پورې زه د نعمت خلم نه. خو چې کله د نعمتونو ناشکري شروع کړي نو زه دوی نه د خپل نعمتونو بیا خلم او بیا همدغو نعمتونو پسې اول ناشکري کوي بعد کې بیا ورپسې ګرځي او کړېږي. لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کولو دغو یهودو علماو والاخبار او پیرانو عن قولهم الاسم د بدو خبرونه یعنې د ګناه خبرونه و اکلهم السحت او همدارنګې د حرام خوړلو نه لبئس ما کانو یصنعون ډېر بد دی چې کوم دوی کوي. وقالت الیهود او یلو دغو یهودیانو چې ید الله مغلولتون د الله تعالی لاسونه تړلي شوي دي غلت ایدیهم بلکې لاسونه د همدوی له تړلي شوي دي او لعنت کړی د الله تعالی په دوی باندې بما قالو په هغه وجې نه چې کوم دوی یلو بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی لاسونه چې دا فراخه دي مرادونه سخاوت دی. ینفقو کیف یشاء خرج کوي چې څرنګه هم وغواړي یعنې ورکوي خلکو ته څه په کومې طریقې هم خوښه شي. ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا ډېر د دوی نه دا ګمراه دي ما انزل الیک د هغه د وجې نه چې کوم نزل کړی شوی تا ته طرف د تا نه طغیانا و کفره په سرکشي او کفر کې والقینا بینهم الغداوة والبغضاء. دې کې د پاسه د یهودو کومه خبره کوله د دې خبرې له جواب دی چې کسه که چېرته تاسو په صحیح دین باندې وی او حق وی نو بیا به الله تعالی تاسو منځ کې بغض او دشمني به نه پیداوله. والقینا بینهم الغداوة او مو واچول د دوی په منځ کې دشمني او همدارنګې کینه الی یوم القیامت ورځې قیامت پورې. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله چې کله هم دوی ور بل کې للحرب د پاره د جنگ مطلب چې کله دوی د جنگ تیاری وکړي جنگ یې جوړولی نو اطفأها الله نو الله تعالی به دغه مړ کول. ویسعون فی الارض
اصل کې عربو کې دغه یو دستور او یو قانون و چې کله هغو جنګ دپاره تیاري یا څه کولی نو دوی بیا اوچت ځای باندې اور ولګول او دغه اور چې بیا مړ کړې به دی ویل سره موږ جنګ نه په امن کې شولو او دوی به اصل کې جنګ د مسلمانانو خلاف تیاري وه یا به څوک تیرول یا به خپله تیرېدلو مسلمانان به ختمولو ویسعون فی الارض فسادا او دوی به کوشش کول ځمکې کې د فساد والله لا یحب المفسدین الله تعالی نه خوښوي فساد کوونکي ولو ان اهل الكتاب آمنوا دینه مراد د تورات او زبور له کوم یهود او نصارا دي ولو ان اهل الكتاب آمنوا کچری د اهل کتابو ایمان راوړی او ویریدلی وی د الله تعالی نه لکفرنا عنهم سیئاتهم نو به ختم کړي وی د دوی نه ګناهونه د دوی له او موږ به خامخا دوی داخل کړي وی جنتونه نعمتونه ولاته ولو انهم او کچری یقینا دوی اقاموا التورات والانجیل منلی وی یا لازم کړي وی یا حکم عملی کړي په احکاماتو تورات او انجیل باندې وما انزل الیهم من ربهم هغه کوم دوی ته نازل کړی شوی دی طرف د دوی نه لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نه دوی به خوراک کړی وی د پاسه ځای نه او لاندې د خپو نه مطلب پاسه ځای نه باران او باران سره ټول پیداوار کیږي او لاندې ځای نه ځمکه د ځمکې کوم نعمتونه دي بارانه په ذریعې سره څه وشي میوه‌جات دي او همدارنګه غلې وغیره د ټول به دوی ته اسانتي سره میلاوېدلی منهم امت مقتصدون او په دوی کې یوه ډله برابره دی مراد دي نه هغه یهود چې هغوی ایمان راوړو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او ورسره ملګري وکثیر منهم او ډېر د دوی نه ساء ما یعملون ډېر بد دي چې کوم دوی عمل نه کوي یا ایها الرسول ای پیغمبره بلغ ما انزل الیک ورسوه هغه څه کوم تا ته نازل شوی دی یعنی ته تبلیغ وکړه من ربک طرف د رب تا نه وان لم تفعل کچې تا دا کار ونه کړ مطلب تبلیغ ونه کړ فما بلغت رسالته نه تا ونه رسول د خپل رسالت والله یعصمک الله تعالی بچ کوي تا د خلکو نه ان الله لا یهدي القوم الکافرین الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرو ته قل یا اهل الكتاب ویا ته ای اهل کتاب لستم علی شیء نیو تاسو په هیڅ باندې هم حتی تقیموا التورات والانجیل چې تاسو قیم کو تورات او انجیل تاسو په هیڅ شی مطلب تاسو په هیڅ دین باندې نیو تاسو یو دین یا کوم اسلام دی هیڅ حقانیت نشته او هیڅ اصلیت نشته دی وما انزل الیکم من ربکم هغه څه ذکر شوی تاسو طرف د رب تاسو نه مطلب قرآن کریم وليزيدن كثيرا منهم او خامخا وزیات کې ډېر د دوی نه ما انزل الیک څه ذکر شوی تا ته من ربک طرف د رب تانه طغیانا و کفر سرکشی او کفر فلا تأس على القوم الكافرين او ته مغم جن کېږه مخه فکېږه په قوم کافرو باندې ان الذين آمنوا یقینا هغه خلک چې ایمان راوړي دي والذین هادو او هغه خلک چې هغه یهودي او صابئین دي نصارا دي من آمن بالله واليوم الآخر او دینه چوم چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او ورځې آخرت باندې عمل وکړي نیک یعنی پیغمبر طریقې باندې نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نوی په دې باندې ویرا نه په دې امجن لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل یقینا اغسطه مو وعده د بني اسرائیل نه مراد ودینه وعده د توحید ولا اومدرنګي کوم احکام شرعیه په هغه باندې پابندي کول دا وعده الله تعالی خاصتي و وارسلنا الیهم رسلا او مرسل دوی ته انبیا کلما جاءهم رسول چکله هم دوی ته راغلی یو پیغمبر بما لا تهوى انفسهم چې دوی ته بیان وکړه هغه څه چې دوی نفسونو به نه خوښول نو فریقا کذبوا یو ډله بیا د دوی دروغ ګڼل او فریقا یقتلون او یو ډله به دوی نه د انبیایو به قتل کولو وحسبوا او دوی دا ګمان کول چې الله تکونو فتنتون چې دوی باندې به هېڅ خرابي نه رسي مطلب ازمایش فعموا وصموا نه دوی کڼه شو او ړانده کړی شو مطلب چې سره د اورېدونه دوی نه اورېدل او سره د لیدونه چې نه لیدل مطلب چې نه حق اورېده او نه لیدل ثم تاب الله علیهم بیا دوی باندې الله تعالی مهرباني وکړه مطلب توبه یې دوی له قبوله کړه ثم بیا دوی چې عمو کڼه شو وصموا او ړانده شولو کثیر منهم ډېر د دوی نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دوی کوم عمل کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله یقینا کفر کړو او خلکو چې هغوی به ویل چې یقینا الله تعالی همدغه مسیح ابن مریم دی وقال المسيح او ویلو دغه مسیح یعنی عیسی علیه السلام یا بني اسرائیل اعبدوا ای بني اسرائیل تاسو عبادت وکړئ د الله تعالی سره ربي و ربکم د ما او د تاسو رب دی انه یقینا شان دار من یشرک بالله چې چا هم شرک وکړي د الله تعالی سره فقد حرم الله
یقینا الله تعالی حرام کړی په دې باندې جنت ومأواه النار او دوی دپاره ټیکنه یو ځای اور دی وما للظالمین من انصار او نشته د ظالمانو دپاره څوک امدادي. هغه دې طریقې سره چې دوه عیسیان او یو مسلمان دوی د تجارت په سفر باندې لوړ ولو خو بیا دغه سفر کې مسلمان څو ته بیمار شول او دی وصیت وکړه همدغو دوو کسانو ته چې دوی له کوم سامان وغیره چې دا دیو ورثهو ته ورسوي کور والو ته او بیا دی یوه پرچه ولیکله او هغه پرچه یې د کوم دیو له سامان و هغه سامان کې نه یې والا پټ او کوم د دوه ورسره عیسیانو دوی ته دا پته نه وه نو چې کله دوی دغه سامان راوړل کور والو ته نو دوی د کوم سامانو دي کې یو جام و هغه ډېر قیمتي و هغه د دوو کسانو راواخیستل او خپل منځ کې سره تقسیم وغیره کړی وي نو دغه کله چې کور ورثهو ته سامان میلاو شول او هغه نه پس دی چې کله دوی د کور له کوم ورثه و دوی دغه سامان کولاو کړ دې کې یوه پارچه میلاو شوله په هغې پارچې فهرست کې کوم سامان چې لیکلی هغه کې د یو جام کم و نو دوی ورغللو خو دوی ورته انکار وکړ دوی دغه مقدمه یوړله دغه نبي صلی الله علیه وسلم څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کسان راوغوښتلو او طلب یې نو هغه دواړه څو منکر شولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوی ته ویل چې یاره که دوی دغه هغه نه انکار کوي که نه نو دا کومه څه ورثه یې دوی سره خو ګواهیان شته نه دي لهذا دوی به قسم کوي خو قسم به په چی باندې کوي چې دوی کوم شي نه ویرېږي په هغه باندې قسم کوي نو الله تعالی دې کې وفرمایلي چې نه کوم شي باندې قسم کېږي هغه شی یا هغه نمه صرف د الله تعالی نما دي که هغه غیر مسلمي که هر څه د بل یو شي په نامې باندې هم قسم نه شي خوړلی سوی د الله تعالی په نامې باندې او حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم چې د غیر الله په نامې باندې قسم وخوړ نو دا هم په شرک کې داخل دی. یا ایها الذین آمنوا یا خلکو چې تاسو ایمان راوړئ شهادت بینکم گواهی تاسو خپل منځ کې اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو د تاسو نه مرګ حین الوصیت په وخت وصیت دوه کسانو کې ذوا عدل منکم چې هغه د انصاف لري د تاسو نه او آخران من غیرکم یا دوه نور کسان سوای د تاسو نه ان انتم کچره و تاسو ضربتم فی الارض سفر کو په ځمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ ولا تحبسونها چې تاسو به دغه ایسره من بعد الصلاة ورسته د المنزل نه فیقسمان بالله چې قسمونه دوه کې پر تعالی باندې ان ارتبتم کچری و تاسو په شک کې چې ولا نشتری به ثمن قلیل ثمن زموږ نه خلون په دې باندې مال ولو کان ذا قربا اگر که دغه رشتہ دار ولی نوي ولا نکتم الشهادة امونه پټوم دا گوی در تعالی باندې ان اذن لمن الآثمین او خمخو متری کې بیا ګناهګار نه یم فإن عثر على انهما کچره دا خبره معلومه شي چې انهما استحق اسما چې دوی حق خبره پټه کړې ده فآخران یقومان نو بیا نور دوه ګواین به قایم شي دا کوي مقام د او خلقونه چې هغه حق پټ کړی شوی مطلب ورسو د مړی نه چې دغه به ډیر بهتر وي نو فیقسمان بالله قسمونه دوه کې پر تعالی باندې شهادتونه د مولا کوي چې د حق کو د ډیره بهتره دی یو ډیره نږدې د حق ته من شهادتهما د دغو دواړو کسانو ګواهینا وما تدینا او موزیتینکم ان اذن لمن الظالمین او کچیره موزیته وکړو په دې ټیم کې موږ د ظالمانو نه وم ذلک ادنا د ډیره د امید له خبره ان یاتوا بالشهادة علی وجهها چې دوی راتللو کې په ګواهی باندې او یخافو په صحیح ګواهی سره او یخافو یو ویریږي د الله تعالی نه ان ترد ایمان بعد ایمانهم چې واپس وشي دوی ته قسمونه ورسره قسمونه نو واتقوا الله او ویریږي د الله تعالی نه واسمو او دا خبره ورسره والله لا یهدي القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته هدایت ځکه نه کوي جزونو کې طلب نه وي او لکه څنګه قرآن کریم کې ذکر کیږي کنه چې دا کتاب قرآن کریم چې د هدایت متقینو لپاره متقینو غږی ځکه ذکر کیږي چې هغه کې طلب وي همدارنګه فاسقان ته هدایت ځکه نه کوي چې کې طلب نه وي یوم جمعه الله الرسل او په هغه ورځ باندې کله جمع کړي الله تعالی انبیا فیقولو نوی به دوی ته ماذا اجبتم تاسو څه جواب دی قالو دوی لا علم لنا مو د پر خو څه علم نشته انک انت علام الغیوب او ته پټو خبره باندې ډیر ښه پوهیږي اذ قال الله چې کله ویلو الله تعالی عیسی ابن مریم ته اذکر نعمتي ذکر معجزات د عیسی علیه السلام
نعمتي علیک چې ما نعمت کړو احسان کړو په تا باندې او مور تا باندې وایتک بروح القدس او ما ته مضبوط کړی په روح پاک سره تکلم الناس چې تا به خبرې کولې په خلکو سره فی المهد و کهله په وړوکوالي کې بوډاوالي کې و اذ علمتک الکتاب چې ما ته وښیل کتاب او حکمت همدارنګې تورات انجیل و اذ تخلق من الطین او چې کله تا جوړولې د هټو نه کهیئت الطیر شکل د مرغۍ بإذنی د ما په اذن سره فتنفخو فیها فتکون طیرا بإذنی تا پوکې ور نو دغه به جوړه شه مرغۍ د ما په حکم سره و تبرئ الاکمه او ته به جوړو هغه پیدایشي ړنده والابرس او برګ مرض والا بإذنی د ما په اجازت سره د څو معجزات د عیسی علیه السلام ذکر کیږي خو دغه ټولو کې بإذنی لفظ الله تعالی راوړي نو معلومه ده شوه چې د عیسی علیه السلام چې د عاجز و دي په خپله باندې هېڅ هم نشو کولی اختیار نه و ورڅخه د ټول څه د الله تعالی معجزاتو عیسی علیه السلام په لاس باندې ظاهرول و اذ تخرج الموتى او ذکر تر وستلو مړي د قبرونو نه بإذن د ما په حکم سره یې ژوندي کولو و اذ کففتم بني اسرائیل چې کله مو منې کړو د بني اسرائیل تانه اذ جئتهم بالبینات چې کله تا راتلل کړي دوی ته په واضح ډول سره فقال الذین کفروا منهم نو ویلو او خلکو چې هغوی کفر کړی د دوی نه ان هذا الا سحر مبین نه دی دغه مګر جادو و اذ اوحیت الی الحواریین او چې کله مو واچوله د زړونو په حواریانو کې حواریان هغه خلک وو چې د عیسی علیه السلام قوم کې مسلمان خلک وو مؤمنان خلک وو یا هغه چې د قوم کې لکه څرنګه هر یو قوم کې مشران خلک وي نو همدارنګې دا وو ان آمنو بی چې ایمان اړو په ما باندې او د ما پیغمبر باندې قالو آمنا مو ایمان اړو وشهد او مو ګواهی او ته ګواه شه باننا یقینا مو چې ته بيداری کوونکي یم اذ قال الحواریون چې کله ویلو حواریونو دې کې د حوارینو مطالبه ذکر کوي یا عیسی ابن مریم ای عیسی علیه السلام هل یستطیع آیا طاقت لري یعنی مطلب آیا رب کې مو د طرف طاقت رب سره چې طاقت دی ان ينزل علينا چې نازل کې په مو باندې مائده من السماء یو دسترخوان د برنا قال نو ویلو عیسی علیه السلام چې ویلو تعالی تعالی نه کچې تاسو مؤمنانو نو بس مؤمنانو په غیب ایمان او یقین وسته باندې څه ضرورت دي خبر یادو نو قال دی ویلو نريد مدا غړم ان ناكل منها مخرن دیننا وتطمئن قلوبنا او مزنا مطمئن شي وانا لما مو پېژن چې ان قد صدقتنا یقینا تخام خریتون کې ونكون عليها من الشاهدين او مو په دې خبره باندې گواه هم شوم یعنی په خپل سترګو سره د دې مشاهده وکم قال عيسى ابن مريم ويل عيسى عليه السلام اللهم ربنا ادم انزل علينا مائده من السماء رانازل که یو دسترخوان د برنه فتکون لنا عیدا څه شي د مو دپاره خوشحالي اختر اصل کیدی شي خوشحالي ده لاولنا و آخرنا اول مو دپاره او اخر هم و آیتا منک او د تاسو طرف نه د نشانه شي د وحدانیت ولا ورزقنا او راکې مو ته وانت خیر الرازقین او ته بهتر خوراک ورکوونکی نه قال الله ویل الله تعالی انی منزلها علیکم زه نازلونکی یم یا درکوونکی یم تاسو ته دغه دسترخوان فمن یکفر بعدو منکم څه چا بیا انکار وکړ د دینه پس دی مطلب بیا هم کفر خبرې کوي فانی اعذبه عذابا نو یقینا زه به غذاب ورکړم دوی ته لا اعذبه احدا من العالمین چې ما غذاب نه وي ورکړی یو د مخلوقاتو مطلب دردناک غذاب بیا زه ورکوم وإذ قال الله ذکر ویلو الله تعالی عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین آیا ته حکم کړی دی خلکو ته دې خبره چې تاسو ما او د ما مور چې دا په الوهیت سره ونسو من دون الله سوای د الله تعالی نه قال وبی سبحانك ما يكون لي چې ما دپاره ان اقول ما ليس لي بحق چې زه یم هغه خبره چې هغه مناسبه نه دی ما سره ان كنت قلته کچېرې زبان چې ما دا خبره کوي نو فقط علمته یقینا ته ورباندې پوهې تعلم ما فی نفسی او ته پوهېږې ته هغه څه ما په زړه کې ولا اعلم ما فی نفسک او زه نه پوهېږم هغه څه چې کوم تا سره وي انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهې پرې ښه پوهې په پټو خبرو باندې ما قلت لهم او نه دی ویلي ما دوی ته الا ما امرتنی مګر تو کومې خبرې حکم کړی ته ما ته هغه دا خبره وه چې ان اعبدوا الله ربي وربکم چې تاسو عبادت وکړو د الله تعالی چې د ما هم رب دی او د تاسو هم رب دی وکنتو علیهم شهیدا او زه په دوی باندې حاضر زه په دوی باندې ګواه یم ما دمت فیهم چې څو پورې زه په دوی کې موجود وم
بس کومو خبرو ما ته علم دی چې کوم ټیم پر ضد دوی کوم او خبرو علم ما ته شته دی باقي نور خبرو علم ما ته نشته دی فلما توفیتنی چې کله م تاسو مړ کوم نو کنت انت الرقیب نو ته یې په دوی باندې خبردار وانت على كل شيء شهید او ته په هر شي باندې حاضر و نظیر یې ان تعذبهم فانهم عبادك که چېرته عذاب ورکړې دوی ته نو دا د تا بندګان دي وان تغفر لهم که چېرته دوی ته بهانه کړې نو فانك انت العزیز الحکیم یقینا ته بې زرار حکمتونه لرې قال الله هذا يوم ينفع الصادقین وی الله تعالی یعنې وی الله تعالی چې دغه ورځ چې دا نفع ورکړي فایده ورکړي رښتونکي خلکو ته هغه واله رښتیا لهم جنات تجري من تحتها الانهار دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي لاندې د دې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه وي دوی په دې کې همیشه دپاره نهرونه لاندې دي نه مطلب چې مخته بهیږي رضی الله عنهم ورضوا عنه خوشحال دی الله تعالی راضي دی الله تعالی دوی نه او دوی هم خوشحال دي الله تعالی نه ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لوی دی اخري کې